او تاسو ته یو خبره ولې نه کوم وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک یو صحابي دی عمران رضی الله تعالی عنه ورته وی عمرانه ستا دپاره زما په زړه کې ډېر محبت دی نبی علیه السلام ورته د الله رسوله ما ته پته ده نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وایي خوښه دې نه ده زما لور بیماره ده د ډېرو ورځو نه فاطمة الزهرا چې ودلې بوځمه بیمار پورسیل لږ شو او زه هم خفه یم نبي علیه السلام وایي ما ته چې د هغې دغه اواز شوی دی خفه یم وایي د الله رسوله تا باندې زما جان قربان چې چېرته مې بیا یې د سره ځمه وایي دا صحابي را روان شو چې دروازې وډبوله نبي علیه السلام مبارک چې اواز ورکوي فاطمې کورې وایي د الله رسوله کورې ما نو نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل یو قسم دی را سره هغې ورته د الله رسوله او بابا جانه هغه کس مه راوله مه را دننه کوه نبي علیه السلام مبارک ورته ولې وایي د الله رسوله په بدن کپړه نه لرم یو صادر دی چې په هغې باندې مې خپل وجود پټ کړی دی زما محترم د الله رسوله یو صادر دی را سره چې په هغې مې ټول وجود عورت پټ کړی دی او سر مې داسې بربند دی باقي لاسونه مې ښکاره کېږي بابا جان نبي علیه السلام مبارک وفرمایل وایي دونه څه نشته چې ته پې خپل سر پټ کړې د الله رسوله ته د صادر غم کې ما د 3 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې ما ته د لوږې نه تکلیف دی ما که ته نن بیماری له او بیمار پورسیله راغلی د الله رسوله زه بیمار یم ځکه بیمار یم د لوږې د وجې نه د 3 ورځو نه مسلسل زه داسې سملم چې دا خپله خېټه په کټ باندې ور واچوم نو زما دا خېټه او معده یو بل سره وجنګېږي نو ډکه شي نو ما ته لوږې نه تکلیف ني ورنه ټوله شپه په لوږه کې تېرېږي وایي نبي علیه السلام مبارک چې دا واورېده نبي علیه السلام مبارک هم په ژړا شو نبي علیه السلام مبارک هم په ژړا شو فاطمة الزهرا یې رانږدې کړه په سر یې لاس کېښود وایي بچیه یوازې ته نه یې دغه وږې نن د پیغمبر په کور کې هم څه نشته نن د پیغمبر زنانم وږي دي و ما پیغمبر کې ته وینې ځکه راغلی ما 3-4 ورځو نه د مدینې په کوڅو کې د لوږې نه ګرځم په خپله وږې یم نو تاله به څه درکړم بچیه او بچیه که زه د الله نه وغواړم د خدای په ذات قسم خورم چې دنیا به راته د سرو کړي لیکن په دا لوږه باندې نبوت والا لمنې ورته اوچته کړه ګېډه یې ورته ښکاره کړه نبي علیه السلام مبارک په ګېډه باندې کاڼي تړلي دي او خېټې په معدې پسې داسې پرس کړې ده بچي یوازې ته وږې نه زه پیغمبر هم وږې یم او زما په کور کې هم اهل وږی دی زه د مدینې په کوڅو کې او د مکې په کوڅو کې د لوږو نه چکرې وام ګرځم لوږې نه راته تکلیف دی وایي نبي علیه السلام خپل صادر ویست او فاطمة الزهرا ته یې په اوږه کړ په سره کې بچي په دې باندې سر پټ کړه او زه د الله نه غوښتې شم په دا وخت هم درکړي په سرې والا نبوت والا لاس کېښود بچیه په دې باندې صبر وکړه گویا پیغمبر هم جاړي زما محترمو د پیغمبر لور هم جاړي زما رب په جلال کې راغی د اسمان نه رب وفرمایل پیغمبره ته د دنیا او د روټۍ غم کې ته اشاره وکړه چې ستا دپاره دا ځمکه او اسمانونه د سرو کړه نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل نه زما نه دي پکار زما د دنیا سخته خوښه ده او گویا زما رب وفرمایل چې فاطمة الزهرا له د رب د طرف نه اعلان دی دی چې څومره سخته تېره کړې ده په دنیا کې الله وفرمایل د جنت د زنانو د ښځو سرداره مې فاطمة الزهرا ګرځولې ده د الله رسول خفه کېږه مه د دې سخت عوض الله وی در کوم و مقام زما په نیز باندې زه وایم دنیا داسې دغه دی نبي علیه السلام مبارک صحابه را جمع کړه یو ډیران ته ودرول یو مرداره چیلې پې پرته وه نبي علیه السلام صحابو ته وی او صحابو راشئ وګورئ دا چیلې د چا ده د الله رسول د پلانکي صحابي ده نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمیل مالک ته وی دا چیلې د ستا خوښه ده هلې نه وی د الله رسول د مردارۍ د وجې نه مې په ډیران غورځولې ده نبي علیه السلام مبارک وفرمیل وی که زما د رب په نیز باندې د دې دنیا قیمت او قدرم د مش او د ماشي د وزرې برابر مو وی زما رب وی چې په خپل ذات قسم خورم چې کافر له مې یو ګوټ اوبه هم نه وي ورکړی د ما محترم دنیا دومره نبي علیه السلام وفرمیل د دنیا مثال د دې دی د ما محترم نو 2 ورځې ژوند دی ما ته نن دنیا محبوبه ګرځولې ده او د دنیا د محبت د وجې نه زمو ستا نه مرګ ایر دی زما محترمو या हबीब सलाम अलैका सलाम